الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مخکې آیاتونو کې شرایط د امیر اهم ذکر کول چې امیر څنګه پکار دی، بیا تذکره دې هم چې د امیر اطاعت پکار دی، امیر پسې بد ردی ویل نه دی پکار. امیر نرم زړی پکار دی، بد زبان نه دی پکار، سخت زړی نه دی پکار. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقو د دې تذکره پکې هم وه چې الله رب العزت تاسو امداد کوي نو تاسو باندې څوک زورور نشي کېدی. منافقانو څه بعضې خبرې هم ذکر کولې. یو طرف ته څه خلق دي چې هغې تابعداري د الله د رضا کوي، او بل طرف ته هغې لګیا دي د الله رب العزت په مخالفت کې. نو د یو هم آخري انتهایی ذکر کړه او د بل هم چې د یو دپاره جهنم دی او بل هغه څوک دی چې هغې رضامندیا طلب کوي د الله، نو د هغې دپاره غټې درجې دي. د آیتونو کې اوس اول نه تذکره کوي د الله رب العزت د احسان په مؤمنانو باندې چې الله رب العزت پیغمبر دی کې د دې د جنس نه راولېږو. بیا د پیغمبر کاری مخدو چې پیغمبر به څه کوي، یتلو علیهم آیاته، بل ویزکیهم د دې تزکیه به کوي، بل دامو وی چې ویعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم به ورکوي دی له د کتاب او د سنت. دا د پیغمبر کارو د هغه ډیوټي وه، د هغې د پیغمبر نصاب دغه چې خلکو ته دی قرآن وی، حدیث تی خلکو ته وی، سنت تی بیانوي. د خلکو تزکیه کیږي نو قرآن کریم باندې کیږي، نو د دې قرآن کریم آیاتونه په خلکو باندې لولي. او پیغمبر هغې د دې د جنس نه راولېږو دې دپاره چې څومره خلق دي چې هغې ته څومره ضرورتونه دي، نو هغه ضرورتونه هغه د پیغمبر هم دي. دې دپاره چې څوک دا ونه وایي چې پیغمبر خو هغه د دغې ضرورتونو نه خالي و، نو چې هغه عبادت نه کولی او هغه قرآن نه بیانولی، سنت نه بیانولی، نو د هغه نور کار څه و؟ نو الله راولېږه په دې کې د دې وجې نه چې څومره ضرورتونه څومره حالات په دې باندې راځي، نو هغه انسانانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم راولېږه، پیغمبران هم د دې نه راولېږل. دې دپاره څوک دا ونه وایي چې هغه ځان له جدا یو جنس و، موږ جدا یو، د هغې سره دا ضرورتونه نه و، غم او ښادي د هغې نه وه، د هغې معاشره نه وه، د هغې سره اولاد نه و، د هغې سره ښځه نه وه، د هغې سره خوراک نه و. نو دا ټول ضرورتونه چې څومره د عامو انسانانو سره لګېدلي، نو دغه ضرورتونه د پیغمبرانو سره هم دي. ولې هغه هم انسان دی، پیغمبر هغه یو بشر دی، عام یو انسان دی. بیا تذکره د هغې احد د زخمونو د تکلیفونو کوي.
خلکو وی دا د کم ځای نه راله دا څنګه چلو شو وی دا که تاسو ته د رسېدلي تاسو د دې دوچن رسولي په بدر کې دا خو حالات تیزی راځي کله پاغي باندې نو کله په تاسو باندې الله په هر شی باندې قدرت لرونکی دی سچ شوي دي نو څه دپاره شي دي نه د الله په حکم باندې شي دي دې دپاره چې الله منافقان ښکاره کي دې دپاره چې الله مؤمنان ښکاره کي دا دې دپاره یې کړلي چې منافقان ښکاره شي مؤمنان ښکاره شي د منافقانو بعضې خبرې ذکر کوي مخکې دوه ځای کې وې نو دلته کې بیا وي نو دلته کې ورسره دا تذکرم کوي قل فدروا عن انفسکم الموت دی وی که دا زمونږ سره وی نو دی به نه مړه کېده نه به قتل کولی کېده مخکې ویلو دلته کې مو لو اطاعونا ما قتلو دی به نه قتل کولی کېده شهیدان کېده به نه خو زمونږ خبره نه ومنلي هلته کې لاړه میداني جنگ ته شهیدان شو قتل کړی شو الله رب العزت په دې باندې وبا راوستوي بعضې مفسرینو لیکلي نو اویا کسان د دې نه مړه شو مردار شو دغه منافقان الله وی فدروا عن انفسکم الموت که تاسو وایې په میدان جنگ کې هلته کې مرګ دی نو دلته کې دا تاسو باندې راځي دا ځان واړوئ که نه ځان ته خلاصولی شي ځان یې اړولی شي بیا دی به د دغې شهیدانو باره کې وی هسې ځان یې خراب کو زمونږ بعضې خلک هم دا خبرې کوي کله یو سړی لاړ شي علم حاصلولو له علم زده کول لا نور دلته کې وي هکه هغه د علم له څه لېږو هسې د هغه ژوند دې خراب کړو ژوند ول ولې تباه کې خراب دی هغه ژوند په دغې باندې خرابېږي نه ښه کېږي دغسې جهاد له یو سړی لاړ هغه هلته کې شهید شو ولاړ ژوند خراب شو نه ژوند خراب نه شو ژوند د هغه ښه شو الله رب العزت وی دا ګمان به نه کې دا وینا به نه کې چې دی د عامو مړو په شانتي دي بلکې دی ژوندي دي د الله سره د الله په نسبت باندې مقرب دي دی له هلته کې رزق هم ورکولی کېږي دی خوشحاله مي په هغه څه باندې چې الله دی له کوم څه ورکړلي ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم دی دا خبرم کوله چې څوک په دې لار باندې راځي نو هغه زمونږ په شانتې هغې له به درجې اوچت ورکولی کېږي نو دی په خپله باندې خوشحالېږي په هغې باندې چې هغې له د شهادت درجه لا نه دی حاصله کړي او را روان دی په دې لاره باندې چې هغې ته به هم داسې درجې میلاویږي دویمه دا ده چې هغې خوشخبري ورکوي زیری ورکوي هغه کسانو له چې هغه په دې لار باندې روان دي خو شهیدان شوي لا نه دي او دی باندې به هم داسې حال راځي چې الله خوف علیهم ولا هم یحزنون دی ته هم دا درجې میلاویږي نو زیری ورکوي وی څوک دی چې هغې له خبر ورکړي زمونږ د دې نعمتونو زمونږ د دې حالاتو کم چې الله رب العزت هغې شهیدانو له ورکړي الله وی دا خبر زه ورکوم که نه الله خبر ورکړه د هغې چې هغې هلته کې په خوشحالو کې دي هلته کې هغه په نعمتونو کې دي د الله په فضل کې دي او څوک چې دې ځای نه لاړ شي په دغې لار باندې نو الله د هغې اجر ضایع کوي نه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یقینا الله احسان کړل مؤمنانو باندې کله چې راویلېږل په دې کې رسول من انفسهم د دې د نفسونو نه د دې د جنس نه داسې رسول له کامل رسول له من انفسهم د دې د نفسونو نه د دې د جنس نه راولېږه یتلو علیهم آیاته داغه کار دا دی طریق داغه میشن دا دی چې یتلو علیهم آیاته چې لولي به په دې باندې آیاتونه د الله آیاتونه په دې باندې بیانوي بل دا دی چې یزکیهم د دې تزکیه به کوي د دې اندرون به پاکوي د څه شي نه د شرک نه د بدعاتو نه د هغې کفر وغیره نه د دې تزکیه به کوي د دې د زړه صفایي به کوي په څه باندې به کوي په دې به کوي که نه
یتلو علیہم آیاته دی باندې آیاتونه د الله بلولي د دې تزکیه وکي بلا ويزکیهم د دې تزکیه وکي اعلان د برات وکي د دې د پاکوالي اعلان وکي سوګو هغه خلق چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درس کې شریک شوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اعلان کوي د دې د پاکي چې او دی ګوره د چا د ګوتو د اوچتولو قابل نه دي چې تاسو کې څوک دی را پاسي او هغې ته د ګوته ونسي نو وی فرمایل چې چا زما په درس کې شرکت کړلی نو دا څوک دی دا ازکیا دي دا پاک خلق دي دې ته تاسو ګوته نشئ نیوی دې ته لاس نشئ نیوی دې ته اشارې نشئ کولی په دې باندې تنقید نشئ کولی دا صحابه کرام دي نو وی فرمایل کله وی الله الله فی اصحابی او دا الله نو یریږي دا الله نو یریږي زما صحابه مبارکه لا تتخذوهم غرضا من بعدی زمان رستو په دې پسې ګوتی چته اوچتی نه کوي دې چته د خپل تنقیدات او نشانه جوړ نه کوي کله وی لا توزو اصحابی زما صحابه متنګوي دې ته بدرت موای دې ته کنزل مکوي من اذاهم فقد اذانی چا چې دې ته بدر دوي چا چې دې تنکړه چا چې دې پسې خبره وکړي نو دای حقیقت کې ما پسې وکړي صحابي پسې بدر دې ویل هغه پسې پاغه باندې تنقید کول دادا سیدی لګه په پیغمبر باندې تنقید کول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایا لا توزو اصحابی کله لا تسبوا اصحابی من اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذ الله چا چې ماته تکلیف راورسا ماته بدر دوی نو دا حقیقت کې الله ته وې او چا چې الله ته بدر دوی نو الله به جهنم کې ورنه باسي دا د صحابو پسې د تنقید داغي آخري درجه دغه آخري نتیجه دغه دا چې دی به الله جهنم ته ورنه باسي ولې پیغمبر ویلی نو لا توزو اصحابي من اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فادخله الله النار الله به جهنم کې ورنه باسي نو صحابو په باره کې خپل جبه دا کنټرول ساتل غواړي بدرت بنوایو صحابه کرام زما استاد تنقید نه بالاتر دي او چت دي نو یزکیهم د دې تزکیه وکي نو تزکیه په طریقې باندې نورم ګڼ د صحابه کرام باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر سویلی قران کریم کې هم د صحابه کرام په شان کې ډېر آیاتونه دي ويعلمهم الكتاب والحکمه تعلیم ورکې دی له کتاب او د سنت نصاب کې وسې قران وای سنت وای دا دو سيزونه داسې دي چې دا ضروری دی دا قیامت پورې بدا چلیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ترکت فیکم امرین دو سيزونه تاسو ته پرېدم او زم لن تزلوا بعد ما ان تمسكتم بهما دو سيزونه پرېدم او زم کدا دواړه تاسو راونی ول په دې باندې عمل یو کو دې سر دې باندې کلک شوي نو لن تزلوا بعد چرې به گمراه نشي زمانه رستو هغه سړی گمراه وګڼه چې هغه قران پرې خو حدیث پرې خو دو سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خو دو دې گمراهی طرف ته روان دي نو کتاب او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو کتاب الله و سنتی دا الله کتاب می پرې خو دې دا خپل سنت می پرې خو دې تاسو ته او زم د دنیا نه ورسختېږم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقینا دا خلقو مخکې د دې نه خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې مخکې د دې نه د قرآن نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې دا خلق په کوم حالاتو کې د مکې حالات هغه د مدینې حالات ټول زموږ مخې ته دي تواریخو کې لیکلي احادیثو کې بعضې د هغې تذکره ده یدی څه حالو آیوتن بیان کئی وی کننا فی شقائن شدید و بلائن شدید منگا پا سخت مصیبتونو کیو پا سختو تکلیفونو کیو او منگا پا سخت بدبختی کیو بدبختی د دین کننا فی شقائن شدید سخت بدبختی زمنگا د دین داوا چه نابود الحجر والشجر منگ با د گٹی او د لوٹی د هر شی د ونی عبادت به وکاو
هر شي ته به سر کته کړو. دا زمونږ د دین بدبختی وا او د دنیا مصیبتونه تکلیفونه داو چې کنا نمسل جلد والنوا موږ به بمبتی چوپلې او موږ به سرمنی چوپلې نمسل جلد والنوا موږ په دې مصیبتونه کې وو چې الله رب العزت موږ ما رحم وکړو پیغمبر یې راولېګو. الله رب العزت موږ د هغې سيزونو نه شقاوت نه مو ویستو او د هغې د دنیا د تکلیفونو نه مو ویستو. الله اوس موږ له پاک رزق راکوي سرمنې نه چوپو وسو. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نو دا د بوتانو بندگی وا چا به ګټي ته سرکته کړو چا به لوټي ته سرکته کړو چا به بل یو شي ته سرکته کړو چا به ونی ته سرکته کړو یو شی په خپل جوړ کړو بیا براتلا هغه ته بندي داغي عبادت وکاو. ادا کم سيزونه چې شکلونه جوړ کړی شي زما بنځمانه خو هغه ډېر بد شکل ښکاری. دا څومره بوتان چې ښکاری کنه جوړ کړی شي ډېر بد لګي. پایږي هغه سر پکې نه کم چې په انسان کې کم سر دی دا یو شی جوړ کړی بوت جوړ کړی شی دی. دلته یې بعضې کوډاګانې د خلکو د کپړو د دوکانونو کې عام کله کله یي هغه ورته اغوستولي هغه کوډاګان ولاړي سړی ته ګوري سړي کرکه ورځي او دا بوت دی دا نور دا کم چې دا غټې نینځکې دي دا بوتان دي نو دې ته چې ګورې نو هغه سړي لږ کرکه ورځي خو هر سړي له به کرکه نه ورځي چې څوک د هغې یو دغه دی څوک د هغې شیدایي پیدایي دی هغه له به کرکه نه ورځي نو چې سړی ورته ګوري نو هغه سړي له کرکه ورځي داسې شی دی. اولما اصابتکم مصیبه اے کله چې ورسې تاسو ته مصیبت قد اصبتم مثلیها نو یقینا تاسو رسول د دې چن کله چې تاسو ته دا مصیبت را ورسید مصیبت سو تکلیفو زخمونو دارنګې بعضې ملګري شهیدان شو کم شو ستاسو ملګري کم شو هغې شهیدان شو قلتم ان هذا نو تاسو وې دا د کم ځای نه راغله دا مصیبت د کم ځای نه راغی قل هو من عند انفسکم ورته وایه دا ستاسو د نفسونو طرف نه دا ستاسو د طرف نه راغلی ښه ستاسو د اعمالو نتیجه ده که نه. موږ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اعمالکم عمالکم ستاسو اعمال تاسو باندې لپاسئ. ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکی. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن الله او هغه چې رسېدلې تاسو ته په هغه ورځ باندې چې مخامخ شوې دوه ډلې نو فباذن الله دا د الله په حکم دا د الله په اندازه باندې د الله په تقدیر باندې د الله په حکم باندې شي دي. صدا پاره وليعلم المؤمنین دې پاره چې الله ښکاره کوي مؤمنان الله ښکاره کوي. وليعلم الذين نافقوا دې پاره چې ښکاره کوي الله کسان چې منافقت کړل چا چې منافقت کړل الله غم ښکاره کوي. وقيل لهم ویل کېده دیتا تعالوا قاتلوا فی سبیل الله یا ادفعوا او راشي قتالو کې په لار د الله کې یا دفاع کوي اقدامی جهاد کوي یا دفاعي جهاد کوي. قالوا دی وی لو نعلم قتالا لتبعناكم کچره موږ ته پته وی چې دا قتال دی نو موږ بس تاسو سره تلیو دې د سره قتال نه وي یا لو نعلم قتالا که موږ ته پته وی چې تاسو جنگ روان یې نو موږ بس تاسو سره تلیو موږ دې سیاست چې ته میلې روان دي اسی چې ته چکر لګې په غش باندې روان دي که موږ ته پته چې تاسو جنگ روان یې موږ تاسو سره تلیو یا که موږ ته پته چې دا جنگ دی نو موږ بس تاسو سره تلیو خو موږ دا جنگ نه دی دا خو ځان تباه کول دي دا خو ځان دا په خولې کې ورکول دي دا خو مرګ لتله دي. یا لو نعلم قتالا که چېرې موږ پوهېدی په جنګ کولو باندې نو موږ بس تاسو سره تلیو موږ په جنګ کول باندې نه پوهېږو موږ خو چا باندې د دوه ګوتو سوری نه دی کړی وی. لو نعلم قتالا که چېرې موږ پوهېدی په جنګ باندې نو موږ بس تاسو سره تلیو که موږ پوهېدی چې تاسو جنګ له ځئ نو موږ بس تاسو سره تلیو. هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان دی کفر دا په دغه ورځ باندې زیات نږدې دي د دې نه ایمان ته
دی چې دا خبرې کوي نو دی کفر د زیات نږدې دی په دغه ورځ باندې دی خو وایي که آمنا وایي لیکن ایمان ته په دغه ورځ باندې نږدې نه دی ایمان نه لرې شي دي کفر ته نږدې شي دي یقولون بافواههم وایي دی په خپلو خولو باندې ما لیس فی قلوبهم ما چې نشته دی په زړونو کې والله اعلم بما یکتمون الله ښه پوهېږي په هغه څه باندې چې دوی پټوي الذین قالوا لاخوانهم دا کسان دي چې دی وایي د خپل وروڼو په باره کې وقعدو په خپله ناست دي جنګ له نه ځي لو اطاعونا ما قتلوا که چېرې دې خلکو زموږ خبره منلې وی نو دوی به نه قتل کوله کېده قتل مرګ په دغه ځای کې دی څه قل فادروا عن انفسکم الموت ورته ووایه نو واړوئ د خپل ځانونه مرګ ان کنتم صادقین کې تاسو رښتوني که تاسو رښتوني یې نو ځان نه مرګ واړوئ ځئ مخکې ما ووې بعض مفسرینو لیکلي اویا کسان په دې کې مړه شو په دې باندې وبا راغله په دې منافقانو باندې جنګ یوازې دغه ځای کې دی څه دا مرګ یوازې دغه ځای کې دی څه چې مرګ به هلته کېږي او بل ځای کې به نه نه په خپل کور کې سړی ناست په خپل کټ کې سړی پروت دي په هغې کې مړ شي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ګمان مه کوئ په هغه کسانو باندې چې قتل کړی شي د الله په لار کې د عامو مړو په شان بل احیاء بلکې هغې دپاره یو قسم ژوند دی عند ربهم د دې د رب سره یرزقون هغې له رزق ورکولی کېږي دلته کې دنیا کې هغه مړ شو تا ولید که نه قتل دی قتل څه ته وایي قتل دې ته وایي چې هغه په توره باندې ووهلی شو په چوړکۍ باندې ووهلی شو په ټوپک باندې وویشتی شو نه هلته کې هغه زخم شو کله داسې وشي چې سر ته پرې شي کله داسې وشي چې هغه بدن هم ټول والوځي کله په بمانو کې کله په یو شي کې بل شي کې په هغې کې والوت الله وایي دته د عام مړو په شانتې مه وایه دا د عام مړو په شان نه دی بلکې د دې لپاره یو قسم ژوند دی عند ربهم د دې د رب سره یرزقون دې له رزق ورکولی کېږي دې ته حیات وایي حیات برزخي نو حیات برزخي خو ټولو ته حاصل دی هغه خو کافر ته هم حاصل دی عام مؤمن ته هم حاصل دی هغه شهیدانو ته هم حاصل دی هغه پیغمبرانو ته هم حاصل دی دا ټول یو شان ژوند دی حیات برزخي دی حیات برزخي دی خو په ژوند کې فرق یې که نه زمونږ خلک پښتو کې هم وایي پلان کې هغه هم ځان ته ژوندی وایي د هغه هم ژوند څه ژوند دی دا ژوند خو څه ژوند نه دی څه خوند پکې نشته څه مزه پکې نشتی حیات برزخي دی او د کافر هغه چې دی نو هغه په عذاب کې دی د قبر عذاب ورته وایي د برزخ عذاب ورته وایي په هغې کې مبتلا دی او دا نور مؤمنان چې دي نو هغه په نعمتونو کې دي نو هلته کې بیا درجې دي نو یو درجه عام د عامو خلکو ده نو یو د شهیدانو ده نو بله لپاسه درجه د انبیا علیهم السلام ده د دې لپاره یو قسم ژوند دی وي عند ربهم د دې د رب سره دي دا مقرب دي نږدې دي یرزقون دې له رزق ورکولی کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا شهیدان چې کله د دې ارواح لاړه نو الله رب العزت دا د شنو مرغو په ججورو کې کېښوده او دې ګرځي راګرځي هلته کې په جنت کې ګرځي کوم ځای چې خوښوي په جنت کې ګرځي دلته دنیا ته راځي دنیا ته نه راځي جنت کې هلته کې ګرځي راګرځي او بیا راځي د عرش د لاندې چې کوم زانګوګان یې په هغې زانګوګانو کې په هغې قندیلونو کې په هغې کې راځي او هلته کې کیني دغه ژوند دی مزې کوي هلته کې د جنت تسرحو فی الجنت حیث شاعت وي نو هلته کې ګرځي نو سریږي خوراک هم کوي هلته کې جنت میوې دي فرحین بما آتاهم الله من فضله مخکې یو د احد والو باره کې خبره وه یو دا د بدر دا مخکې د بدر والو باره کې خبره وه دا چې دا د احد والو باره کې ده کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر هم کړله مخکې هلته کې موږ ویلو عبدالله رضی الله تعالی عنہ جابر رضی الله تعالی عنہ پلار جابر رضی الله تعالی عنہ ته وی خپای
هغه یو خپېما پلان مې مړ شو قرضې هم ډېرې دي او خویاندې هم ډېرې دي وایي نه خویاندې وي نو بیا سبق تذکره راځي نو بیا کله شپږ ذکر کوي مده څه واده شي دي څه نه دي واده شي نو کوم چې واده شي د هغو خو غم چې د سر نه وتلی دا کوم چې کور کې ناست دا غم خو دی که نه نو وړې دي د واده نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرې څو ورځې وروستو هغه باندې څه رنګ ولید نو تپوس یې وکړه هلکه ولې واده دې کړلی که نه وی هو وی د ځوانې سره دې کړلی که بوډۍ سره وی د کونډې سره د کونډې سره یې کړلی وی د کونډې سره وی د ځوانې سره دې ولې نه کوو وی کور کې جنکۍ وې نور هم ځوانانې وې جنکۍ وې او ما چې بله جنۍ پسې راولم چې بیا به کور کې به دا غره به غرو به جوړی نو او چې دا کور سنبال کی نو کونډې سره دې وجې مانې کړلی چې دا کور سنبال کی زما خویاندې دي چې هغه سنبال کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا دعا وکړه او یو پیرې داغه د قرضې خبره هم ده قرضه به قرضې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وی کجورې راورسي ماته ووایه کجورې راورسي هغه ډېره کې ډیرې ته جوړو جدا جدا او یا کسان ته و چې راشي څومره قرضداري راشي قرضداري راغله یو ډیره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکو والا داغي چې څومره پیسو داغو کجوره کې دی کجوره ولا ورکړي وی درې ډیره کې جوړ کړي واغه دو چې دین په ځای باندې پراته وا دریم چې دین هغه د سیو چې په ځای منګه تی ورکړه بیا هم د ښکارې لګه د سراړو کم شوی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بعض معجزات دي خیر خبر داوا جابر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ستا پلار الله ژوندې کو فکلمه کفاحا نو مخامخ وسره خبرې شروع کړې نو یا عبد الله ادعوني زمانه سو واړه یا الله سو واړم جنت ته به جنت کې وسو واړم څه کمه خو نشتی او نه سو واړه هغه نشم وته سو واړه ما بیا وته نه سو واړه هغه ځا پریدي مینال الله مې پریدي نه چې واړم وی رب توحینی یا الله ما ژوندې کې نه دغه حدیث کې اول کې وای احیا باکا ستاپلاری ژوندې کو او دلته کې بیا وای رب توحینی دا خبر هو سو ورانه وند ښکاری نو چې ژوندې کو دې بیا ما ژوندې کې نه چې ژوندې نه بیا څنګه ژوندې کې مطلب دا دی چې هغه ژوند د برزخو او دلته کې دې چې کوم غواړي وسو رستو رب توحینی یا الله ما ژوندې کې سپاره دې د پاره چې ستا په لار کې بیا و جنگېږم بیا شهید شم نو مطلب دا چې دې ژوند دنیوي غواړي حیات دنیوي غواړي او دته حاصل له حیات برزخی خبره دغه ده بس فیصله دغه پیغمبر کړلا خلکو دې ځګي لانجه جوړ کړه دا ژوندې دی او دا راضي او کورون تم راضي بعضی کتابونو د بعض خلکو لیکلي پیران صاحبان چې خپل کورون تم راضي وي اسنه لري خبرې کړلې هغه ما خو نه راضي کور ته راضي دا هغه خپ قصې دي نه کور ته نه راضي الله رب العزت وي و می ورایهم برزخون د دې شاته یو برزخ دی یو دیوال یو پرده ده هغه نشرات له الهي یوم یبعثون قیامت د ورځې پوری بيدا قیامت د ورځې پوری روح جدا بدن جدا ژوند شته امغه منو هغه ته پچلې نه پويګو دې ځکه معرف القرآن هم لیکي مفتی شفیع سے رحمه الله موږ دې پته نشته حیات څنګه ده بس حیات دینو ژوند دې الله وتعالى ژوند دې بس دې منو دومره حیات برزخی ده دنیوي نه ده فرحین بما تام الله من فضل خوشحالی کوي دې په اسمان چې الله ورکړي دي له خپل فضل نو استبشرون او دې خوشحالی پاک کسانو باندې لم يلحقوا بهم چې هغه لاندې دي ملاو شوي دي سره من خلفهم د دې درستونه الله خوف علیهم ولا يحزنون چې نه ويره په دې باندې او نه بدی غمجن کیږي یستبشرون بنعمت من الله دې خوشحالیږي په نعمت د الله باندې او د الله په فضل باندې وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او په دې باندې چې یقینا الله نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو او غالبا ډیر تیر شو دا دې ترجمه به ان شاء الله سبا
الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق